محترمو خودکشي بعضې ملګري دا تپوس کوي چې یاره مولانا صاحب یو کس خودکشي وکړي ځان مړ کړي ځان په خپله مړ کړي نو د دې کس جنازه کول جایز دي که ناجایزه دي یو دا خبره ده بله دا خبره ده چې یو کس راولږي ځان مړ کړي نو دا څومره غټه ګناه ده په دې باندې خبره کوو محترمو خودکشي دا په اسلام کې حرامه ده او ګناه کبیره ده ځکه چې دا روح دا د الله جل شانه د طرف نه زما او ستا په بدن کې امانت دی او د الله جل شانه د امانت به موږ او تاسو خیال ساتو اوس یو سړی راولږي د غریبۍ د وجې نه د ټینشن د وجې نه یا هره مسله دته په دنیا کې دا ځان مړ کړي نه د ګناه کبیره وکړله ځان یې مړ کړو د الله جل شانه د امانت خیال یې ونه ساته ډېره زیاته غټه ګناه یې وکړه بلکې بعضې علماو لیکلي دي دومره ګناه یې وشوله لکه دا چې 70 قتلونه وکړي او یا قتلونه وکړي دومره ګناه یې وشوله چې یو کس ځان په خپله مړ کړ که دا نارینه دی کو زنانه ده زهر یې وڅښلو یا ځان پانسي که یا ځان په چاړه ووهو یا ځان بس د ځان مړ کو یعنې ځان له چې کوم دی د روح دا یې ختم کو جان یې ختم کو او ځان یې مړ کو نو ګناه کبیره یې وکړله او بله دا چې دته بیا د دې عذاب میلاویږي د دې عذاب دا ده چې څنګه طریقې سره د ځان مړ کړی په دغه طریقه به ورته بیا په آخرت کې عذاب هم میلاویږي یو مسله خو دا شوه نو که په تا باندې ډېر ټینشن راشي که ته ډېر هم تنګ شي د الله ذکر کوه تلاوت کوه خودکشي مه کوه ستا د بدن کې چې دا هر یو اندام دی دا ظاهري او دغه شان د روح دا د الله امانت دی ګورئ دا سترګه د الله امانت دی غوږ د الله امانت دی دماغ د الله امانت دی دا لاس د الله امانت دی دا لاس چې کار کوي خپه چې کار کوي دماغ چې کار کوي زړه چې کار کوي دا د الله په حکم کوي دا د الله امانتونه دي د دې به په ښه طریقې سره خیال ساتي بله مسله دا ده بعضې ملګري دا تپوس کوي چې مولانا صاحب یو کس ځان مړ کړي د دې کس جنازه کول یعنی دا کم کسان چې ورله لاړ شي جنازې لن جنازه کول جایز دي که ناجایزه دي نو محترمو دې کې خبره دا ده چې په خودکشۍ باندې سړی د دایرې اسلام نه خارجېږي نه یعنی دا پې د اسلام نه وځي خو غټه ګناه ده یعنې غټه ګناه یې وکړله څنګه چې غیبت غټه ګناه ده یا چغلي غټه ګناه ده یا زنا غټه ګناه ده شراب څکل غټه ګناه ده داسې خودکشي کول هم غټه ګناه ده نه دا د اسلام نه وتی نه دی جنازه کول جایز دي خو یو خبره پکې شته چې د علاقې کم نامور کسان وي یا غټ غټ علما وي نه هغوی له په دغه جنازه کې شریکت نه دی پکار د جنازه به ها خلک کوي چې فرض کا یعنې هغه داسې غټ علما نه دي عوام الناس دي عام کسان دي یو قسم لا یا داسې نامور کسان نه دي لکه فرض کا جرګمار نه دي یا د علاقې یو مشر دی هغه راشي جنازه وکړي نو دا کسان به ورله نه راځي غټ غټ علما هم په دې کې شرکت نه کوي مسله پکې دا ده چې خلک ته عبرت والي چې ګوره څوک ځان مړ کړي نو خو د الله جرم یې کړی غټ مجرم دی الله به ته دې تپوس هم کوي د دې به بدله کې بوله سزا مور کوي نو غټو غټو علماو له او نامور کسان له پکار چې په دې کې شریکت نه کوي دغه مسله پکې ده